السلام علیکم د سواد نیوز ډاټ کام ګرانو مینوالو زه یم ستاسو کوربه وقار احمد سواتي د کرونا هغه وبا چې د هغه پیلاو شي که په سوات کې موږ وګورو کیسونه هم ډېر زیات راغلي دي جزوي لاکډاون دی مختلف دوکانونه کاروباري مراکز چې دي هغه هم بند دي خو یو میډیکل سټور والا او فارمیسي والا چې دي هغه خپل خدمات چې دي هغه قوم دپاره چې دي هغه صرف کوي او لګیا دي 24 ګنټې یا د سهار نه تر د ماښامه پورې چې دي په مینګوره سټي کې چې بعض میډیکل سټورونه یا فارمیسي والا چې دی هغه کولاو دي او خلکو ته چې دی خپل خدمات ورکوي دا ټایم زه ولاړ یم چې زموږ سره دلته سیف سنس فارمیسي کې چې دی ډاکټر صاحب موجود دی ډاکټر یاسر صاحب له به راځو چې دوی څه ویل غواړي ډاکټر صاحب له اول خو راته تاسو خپله پیژندګلو وکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم یاسر دی ډاکټر یاسر او زه سیف سنس فارمیسي کې ایز ا فارماسست خپل رول ادا کوم زما خلکو ته میسج دا دی چې اول خو چې خلک راځي ځین چې په هر کم سوپر سټورونه زیات سوپر سټورونه خو بند دي خو چې کم میډیکل سټورز کولاو دي خو د مجبورینو کولاو دي او خلکو ته د میډیسن ضرورت دی نو چې میډیسن ضرورت دی خلک راځي نو ټول اول میډیکل سټورز والو پکار دي چې هینډ سینیټایزر دی په اول په خپل دغه باندې ولګي کاونټر باندې چې خلک راځي هینډ سینیټایز کوي بیا د خلکو لا یو لیکچر ورکوي د هغې باره کې چې هغوی د خپل هینډ سینیټایز ساتي ګلوز دی یوز کوي او ورسره ماسک یوز کوي د دې سره به په دې کې پروټیکشن دغه شي او د ټول نه ښه میسج چې دی نو هغه فارمیسي والا ورکولی شي ځکه چې پیشنټ اول فارمیسي ته راځي د پیشنټ او د فارماسست ریلیشن راځي نو اول چې دی نو پیشنټ ته دغه کول پکار دي فارماسست لا چې هغه ورته ووایي چې تاسو خپل پروټیکشن کوئ نور د کرونا سهل نشته زم سره څه دغه نشته میډیسنز وغیره دا چې دي نو دا په دې کې کار نه کوي دومره خو د پروټیکشن ضرورت دی نو پروټیکشن چې دی دا ډاکټر صاحب د پروټیکشن ضرورت دی خو چې حکومت چې دی یا انتظامیه دغه جزوي لاکډاون چې دی دا ختم کړي او مختلف دوکانونه چې دی هغه کولاوي نو تاسو هغې ته په څه نظر ګورئ زه خو وایم چې څه ټایمه پورې دي د دغه کولای لکه څنګه چې نن داسې وشوه چې لاکډاون کې سټے ورکړی شو 2 غنټې 3 غنټې خلکو خپل سوداګانې هر سره راغونډې کړې او دغه شو او خلک دې بالکل نه راوځي موږ ډیلیوري سیسټم شروع کړی دی فارمیسیانو والے ډیلیوري کوي دغسې دي زه یم چې فوډ والے دي هم یو ډیلیوري سیسټم شروع کړي چې خلکو ته فوډ هم کور ته سپلای کېږي نو خلک به نه راوځي چې څومره خلک نه راوځي دومره به د دې شي بچاو کېږي ایز ا فارماسست قوم ته څه پیغام ورکوئ قوم ته اوس دا دغه ورکوم چې خلکو باندې زموږ ډېره زیاته یره ده د هغې یېرې د وجې نه خلک زیاتې ګولۍ لري که مثلا پیناډال شو سټرزین شوې یا هایډراکسي کلوروکوین کم چې ټرمپ په خپل بیان کې ویلي چې دا استعمالوي د انټي ملیریل نو خلک زیات یوز کوي هغه د ځان لا بغیر د ډاکټر د مشورې نه نو زما خلکو ته دا میسج دی چې خلک په ځان په دې میډیسنز باندې الټه خراب کړي د ډاکټر د مشورې نه بغیر د بالکل میډیسنز نه استعمالوي هلکه پلکه کانسي د راځي هغه د راځي هغه د ډاکټر ته ځان وښایي بالکل د خلک په ځان باندې دا ور هم نه راولي چې پیناډال خلک په ډبو وړي سټرزین وړي او دا یوز کېږي نو دا د میډیسنز مس یوز کېږي د میډیسنز مس یوز نه دی پکار ډېره مننه ډاکټر صاحب دا و ډاکټر یاسر چې فارماسست و ناظرین څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرونا هغه پیلاو چې دی هغه روان دی خو قوم له صرف او څنګه د ډاکټر صاحب خبرې هم تاسو واورېدې چې قوم له صرف او صرف د احتیاط ضرورت دی مونږ له پکار ده چې یو خو دا ده چې دوايانې چې دی هغه هم د ځان سره ډېرې زیاتې نه سټاک کوو او بل دا ده چې د احتیاط نه کار واخلو په کورونو کې کینو خپل ماشومان چې د خپل ځان د خپل کور والا له ټولو حفاظت وکړو لاسونه چې دی هغه بار انځو مخ ته چې دی ماسک اچو او نور حفاظتي اقدامات چې د هغه دې مونږ کوو د بل پروګرام پورې خپل کوربه وقار احمد سواتي ته اجازت ورکوي